السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغۍ ساتل او یا دغه خرڅول لکه زر کې چې توتیان شو دا شینه نو دغه جواب خدا دی چې د ډول ډال مرغۍ چې کوم دي دا ساتل پنجرو کې دغه د منظر د خایست وجنه یا د आवाज وجنه دا جایز دي خو د شرط باندې چې خوراک سکاک چې دین هغه ته صحیح ورکول کیږي. بخاری مسلم کې دا حدیث راغلی دی چې د انس بن مالک یو مېرنه ورو هغه ته ابو عمر ویل کېدو داغه یو مرغۍ او داغه مرغۍ نوم چې نوغۍ دا مرغۍ مړ شو او دا ماشوم ابو عمر چې د پس خپاو رسول الله صلی الله علیه وسلم غب لګو ټوکه به سره کوله یا ابو عمر ما فعل النغير ابو عمر هغه مرغۍ د څه شول نغیر چې کوم داسې وړه غونډه مرغۍ د چنچنې غونتی وي او سو کوی د مرغۍ د چې د بلبل ویل کی نو دې حدیث نو چې کوم دینو دا خبره خلق علماء او رئیس کې چې مرغۍ ساتل شي بندول شي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا باندې رد نه کړ انکار نه کړ. شیخ ابن باز رحم الله نه تاسو ته دا مرغۍ ساتي او پنجره کې ساتي د لپاره چې خپل ځان ته خوشاله کی بچی به خوشاله کی د دې څه حکم دی نو جواب ورکړ چې د سحرج نشته ګناه نشته کله چې کوم خوراک سکاک دغه لپاره پکاري هغه ولا ساتي ورکي ځکه اصل په دې خبرو کې چې کوم دی نو جواز دی او د دې خلاف څه دلیل مونږ ته نه معلوم دا جواب دی چې علما د لجنه دایمه فتاوا چې کومه ده فتاوا لجنه دایمه کوم کمیټي چې فتوی ده نو هغه فرمایلی دي چې د خسته مرغۍ خرڅول شو لکه توتیانو او د رنگارنګ نور مرغۍ داغه आवाज وجم دا جایز دي چې نظر کول هغه توزارنګ داغه आवाजونه چې دا خو یو جایز مقصد دی او شریعت نه د حراموالي باندې خرڅول په حراموالي یا ساتل په حراموالي څه دلیل نه دراغله بلکې هغه څنګه ته ملاويږي چې هغه داغه نه پته لګيږي چې ان شریعت کې هغه څه دلیل شته چې هغه نه پته لګي چې ساتل جایز دي کله چې سړی خوراک اوسکا غیر ورکي او خیال ساتي او به دغه روایت چې کوم مخکې ذکر کو ده ابو عمر مبارکی ناغه ذکر کړی دی هم حافظ ابن حجر دې حدیث په شرح کې فتح الباری کې فرمایي کله د دې حدیث نه فائدې چې کوم راوزی دا غي شمار کوي نو پای کې دا خبره هم کړله چې په دې کې دا خبره معلومه شو چې ماشوم په مرغوب باندې لوبي کول شي او دا خبره ته معلومه شو چې مور خپل خپل ماشوم بچي پری دي دا جایز دي چې هغه جایز لوبي چې کوم دی وکي او بل دا چې مال خرج کول په هغه څه کې دا جواز ته معلوم شو چې هغه باندې سړی ځان خوشحالي ماشوم ته خوشحاليږي جایز خبري پای کې مال لګول دام جایز شو او مرغۍ بندول په پنجره وغیرہ کې دا د جواز تم ثابت شو او د مرغو وزر لنډول دغه غبني ځکه چې دا ابو عمر دا واقع چې کوم دا ابن حجر فرمای نو دې کې بخامخا یا پیدا چل کړ چې پنجره کې به سات رزق د مرغۍ نه الوتا نشو الوتا بیا دا چې وزر به دې کړ دوه خبرو کې بخامخا یو خبره وسره کړی نو هر یو چې ثابت شي چې دا کار کړی دی نو خپل وسره خپل جواز د بلی ثابتېږي مثال کې دا ثابت شي چې پنجره کې بند کړی و نو پنجره کې بندول خو سارول دي نو وزر لنډول چې دم دي سارول د پاره وزر لنډول هم دي ثابت شو کچې دا ثابت شي چې هغه ول وزر لنډ کړی نو دا د ساتلو د پاره دي سارول د پاره پنجره کې بندول تم ثابت شو. ابن حجر وایي چې کم یو ثابت شو نو هغه بل مسله سره جایز شو هغه سره ثابت شو او دې حدیث ابو هريره رضی الله عنه نم معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زنانه چې د ور د داخل شو دی پښو په وجه باندې چې دی هغه پښو چې دانو بند کړو نه ولا خوراک ورکو نه ولا ګور کولی او ندی چې پرې خودو چې خپل باندې دا د زمکه د حیوانات چې کوم دي زندسری دی خړلې نو بخاری دا حدیث راوړل کله چې دا د پښو بارے جایز دي نو بیا چنچو وغیرہ بارے کوم دا خبره جایز ده اگر چې بعض علما چې کوم دي ناغه وي چې دا مرغۍ چې کوم دي دا ساتل بندول چې کوم دي دا خکار نه مکروه کار دی بازو منه کړل دا خبره وځکه چې دی اوازونه اوریدل او د دې لیدل مزاق استل دا وي د سړي لپاره حاجت نه ده دې ته حاجت دی نه لري بلکې دا واسي یو مسجد او فزول مطلب دا ده چې زیاتی کار دی او بل ودا قمقلته هم د چې دی په حیوان په आवाज باندې خوشحاليږي چې دا هغه आवाज اصل کې د شوق आवाज الوتو ته جغال وتو ته شوق لري او आवाजونه کوي او خپي چیرې زوري مطلب دا دی په کلاو میدان کې فضا کې ځنه پرې خو دی کېږم دغه باز علماء دي سویل او ان شاء الله راجح دا چې جواز بګشتا او غزان دي سره و ساتي بیا ډېر بهتره ده البته دي کې خرڅولو خبره به تا کړل نو دي کې د مرغو د خرڅولو باره کې قاعده علما ذکر کوي
علماء چې کوم خبره ذکر کړه هغه دا وایي چې هر مرغۍ چې دغه غوښه خوړل کیږي لکه کوتره شو چنچن او غیره شو نو د دې خرڅول جایز دي ځکه چې فائدې د اغستې کیږي د خوراک په شکل کې لکه څنګه چې اوخان او غاګانې ګډې بيزي دا خرڅول جایز دي لا او د څور ورپسې چې نو هغه سیز هم خرڅول جایز دي چې باغی باندې نور مرغۍ ښکار کی لکه باز باخه او غیره شو کله چې غیر تعلیم ورکړی شوی یا تعلیم قبل ور یعنی قبلوي ځکه چې دام دې حیوان دی چې د دې ساتل جایز دی او دې کې فائدہ ده جایز فائدہ نو خرڅول هم جایز شو البته چې تعلیم نه قبلوي نو به خرڅول هم جایز نه دي ځکه چې ښکار چې کوم دی هغه تعلیم یافته چې کوم دی حیوان وي چې تعلیم قبلوي نو هغه باندې ښکار جایز کیږي بل بدی کې قاعده ده چې خرڅول د هغه شي چې د هغه د رنگ نه پیدا غسته کیږي رنگ خېستوي لکه تاوس شو یا د هغه د आवाज نه پیدا غسته کیږي لکه نور د مرغۍ چې ډېر توتیان وغیرہ و دا زر کې شولي یا تاورو شو د شيونه چې د دې د आवाज نه مزه غسته کیږي البته هغه مرغۍ وي چې هغه خوراک جایز نه وي هغه نه خوړل کیږي نه پخکار کیږي لکه دا څنګه چې مرغۍ شوې د مرداري ټپس شو یا کارغه شو دا نور شو نو د دې خرڅول هم جایز نه دي ځکه چې کوم شي کې فائدہ نه نه قیمت هم نه نو باغې باندې عوض اغستل داغه مال اغستل دی په باطل او په ناروا طریقه باندې او دا عوض او پیسې خرج کول دي په دې کې پیسې خرج کول چې دا مقلتوب دی او بعض علماء دي احناف کې دا ویل دي چې دا هر مارغه چې په پنجو باندې ښکار کوي د دې خرڅول جایز دي کاغه تعلیم یافته یو کني تعلیم ولا ورکړل شوی کني خو صحیح خبره چې دا اولانې دي چې د دې سيزونو خرڅول چې کم دینو دا من دي باقي چې کم کې فائدہ ده په هر لحاظ چې مخکې دا غي اشاره وشوله دا غي خرڅول اغستر هم جایز دي والله اعلم